امام سخاوي علیه الرحمت المقاصد الحسنه کې ذکر کړی دي چې کله مؤذن اذان کوي او اشهد ان محمد رسول الله ته ورسیږي نو په دغه دوران کې د نبی صلی الله علیه وسلم نوم انسان ووري او د خپل غوتو د نکونه چې کوم دي نو خپل کې او بسترګو باندې راخي د دې متعلق ذکر کړی دي چې دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک د عملو محبوب کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ولید د نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې زما د خلیل او د ملګری په شان ته عمل وکړه د انسان د لپاره زما شفاعت چې کوم دي نو دا حلال شو ان دا زما د شفاعت چې کوم دي نو مستحق وګرځي فتاوی شامیم چې کوم دي ذکر کړی دي چې کوم انسان دا عمل کوي نو دا عمل مستحب عمل دی او جائز عمل دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم نوم په باندې ووري او د نکونه خپل کې استرګو باندې راکاږي علماء دیوبند کې اکابرین دیوبند کې فتاوی دارالعلوم ذکریه او فتاوی فریدیم ذکر کړی دي چې دا عمل د سترګو د مرض لپاره علاج چې کوم دي نو خودلی شوی